کړ چې هغوی باندې وطد کو ګناهونه کول الله رب العالمین په داسې سیلۍ راولېږله چې هغې سیلۍ به کاڼي ایشتل کاڼي الله رب العالمین په دغه قوم باندې د کاڼو باران وکړ الله رب العالمین تباه و برباد کړه او الله فرمایي ومنهم اخذته الصيحه او بعضې د دوی نه الله فرمایي هغه و چې هغه تیزې چغې ونیول تیزه چغه په جبریل هغه ویسته د رب العالمین په حکم باندې او تباه و برباد شو لکه سمودیان چې دا د صالح علیه السلام قوم و دا الله رب العالمین په دې تیزې چغې سره هغه تباه و برباد کړه او بیا الله فرمایي ومنهم من خسفنا به الارض او الله فرمایي بعضې د دوی نه هغه دي چې موږ په دې ځمکه کې خښ کړل کته لکه تاسو وګورئ قارون رب العالمین په دې ځمکه کې کته ومنډه او اوس هم په دې ځمکه کې روان دی او د قیامت د ورځې پورې به دا په دې ځمکه کې کته رواني او بیا الله فرمایي ومنهم من اغرقنا او بعضې د دوی نه هغه دي چې الله یې موږ غرق کړه لکه فرعون رب العالمین سره د خپل لښکر نه تباه و برباد کړه په دریاب کې او ډوب یې کړه خو ګوره په آخر کې دا خبره کوي چې الله فرمایي ما چې دا کوم قومونه تباه کړي دي او ما پې عذاب راوستی دی نو ګوره په دوی باندې ما ظلم نه دی کړی آخر کې دا خطاب کوي وما کان الله لیظلمهم او نه دی الله تعالی چې په دوی باندې هغه ظلم وکړي ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن و دوی په خپلو ځانونو باندې ظلم کولو همیشه دپاره په سبب د ګناهونو باندې الله وایي ما چې د لوط علیه السلام قوم تباه کړه د ګناه په وجه مې تباه کړه الله وایي ما چې سمودیان تباه کړه د ګناه په وجه مې تباه کړه الله وایي قارون چې ما په دې ځمکه کې ومنډه د ګناه په وجه باندې مې ومنډه الله وایي فرعون چې ما سره د خپل لښکر نه غرق کړه د ګناه په وجه باندې مې غرق کړه ګناه یې کوله په دې ځمکه کې زیاتی یې کوو ظلم یې کوو خدایو خبره ځان سره یاد ساتئ والربط بين البلاء وتكفير الذنوب في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لیکن ربط په مابین د مصیبتونو کې او په مابین د رجیدلو د ګناهونو کې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم په دې قول کې دی چې ابو هريره رضی الله عنه فرمایي و نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزنا ولا غما حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه نبي صلى الله عليه وسلم فرمي ما يصيب المسلم ونرسيكي مسلمان تا من نصب تستريواله تتكليف ولا وصب او نا دواندار نروغي داو تنرسيكي ولا هم او دغرنگ خفکان ولا حزنا او نغم ولا غما او نذر تنگواله حتى الشوكة يشاكها وتردي پوری کړي یو مسلمان په خپکی دستنی په اندازه باندې یو ازغه اغلال شي نو الا كفر الله بها من خطاياه الله رب العالمین د دې لارینه د دې مسلمان او د دې انسان ګناهونه هغه معاف کوي دې انسان ته الله رب العالمین بخنه کوي دې مسلمان ته الله رب العالمین هغه بخنه کوي نو د الله د خوانه چې مسلمان ته هر مصیبت هغه ورسېده او د په صبر وکړه هر خطکارو ته ورسېده او د په صبر وکړه الله رب العالمین د دې په وجه باندې هغه ګناهونه معاف کوي الله دې زموږ استاد ګناهونه معاف کړي ځکه دا کوم عذابونه چې موږ او تاسو ته متوجه شوي دي دا زموږ استاد د ګناهونو وجه ده زمونږ استاد د ګناهونو د وجه نه ماشومان تباه او برباد شو زمونږ استاد د ګناهونو د وجه نه حیوانات تباه او برباد شو هغه عذاب هغه ور د مخې سره نو چې کله مسلمان ته تکلیف ورسیږي او دا په هغې باندې صبر وکړي یو ستړیوالی ورته ورسیږي او په هغې باندې صبر وکړي یو خفقان او یو غم ورته ورسیږي او په هغې باندې صبر وکړي الله رب العالمین د دغې په وجه باندې هغه ګناهونه معاف کوي دا د نبي صلی الله علیه وسلم فرمان دی تاسو وګورئ نن به موږ دا خبره هغه ذکر کوو په دې موضوع کې چې رب العالمین دا زلزلې ولې راولي په خپلو بندګانو باندې د دې هغه څه وجه کېدلی شي چې نن سبا په دې ګردو نوا کې هغه زلزلې شروع دي او زمونږ استاد چې ډېر مسلمانان وروڼه په هغې کې شهیدان شو او بعضې پکې هغه زخمي شو تاسو وګورئ یو څو ورځې وړاندې یو دردناکه واقعه په پاکستان کې راغله د سوات په علاقه کې د هغه علاقې په خلکو باندې الله رب العالمین د طرفه نه یو عذاب راغی د سیلاب په شکل باندې چې په هغې عذاب کې دې خلکو ته ډېر تکلیف هغه ورسېدو ماشومان یې ویوړه
زنانه ویوړي حیوانات ویوړو معصوم به ګناه ماشومان ویوړو پکار دا و چې موږ او تاسو د دغه عذاب نه عبرت اخیستې وي او دا غي نه وروسته موږ پر خپل ګناونو باندې رب العالمین ته توبه ایستلې وي چې رب العالمین ته زمونږ نور د عذابونو واړه موږ باندې عذابونه مراوله نو موږ او تاسو دا غي نه عبرت هغه وانه غسته ورپسې په دویم نمبر کې د دین یو خطرناک او یو دردمنه واقعه بدراله په افغانستان کې چې په مختلفو ولایتونو کې افغانستان کې زلزلہ راغله چې د ټولو نه سخت زلزلہ د په کونړ ولایت کې راغله چې دغه زلزلې د عمله ډیرو مسلمانانو ته هغه مرجوب نه واوښته تقریبا 2000 کسان سره پاسه پاږي کې شهیدان شو او دغه رنګه د 3000 نه بره کسان پاږي کې هغه زخمیان شو دا یو الهي عذاب چې رب العالمین د طرف نه موږ او تاسو باندې راغلی دی او موږ او تاسو ته متوجه دي دا خبره به ذکر کوو چې دې څه وجه کېدلی شي چې الله رب العالمین په موږ او تاسو باندې زلزلې هغه راولي دا یو خبره ګورځان سره یاد ساتئ الله رب العالمین چې دی ګوره دا ظالم نه دی ظالمان موږ او تاسو الله رب العالمین د ظلم نه منزه دی الله رب العالمین تر هغه وخت پورې د خپل بنده ته سزا نه ورکوي تر څو چې د بنده رب العالمین دې ته مجبور کړی نه چې د انسان ته هغه سزا ورکړي دا رب العالمین قانون ګوره د سره چې الله رب العالمین خپل بندگان ته سزا نه ورکوي خو چې کله بیخي د انسانان ګناهونه ډیر کې والله ته توبه نه وباسي او الله غصه کوي نو الله رب العالمین له به گزار ورکوي په مختلفو طریقو سره متوجه شئ د سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه په زمانه کې په مدینه منوره کې یو پیری هغه زلزلہ رااله امام ابن عبد البر رحمه الله په التمهید کې دا واقعا ذکر کړی دا د عمر بن الخطاب رضی الله عنه کله چې زلزلہ په مدینه منوره باندې راغله نو په دې وخت کې عمر رضی الله عنه راوته او د مدینه منورې خلکو ته خطاب وکړ او ورته فرمایل یا اهل المدینه اے د مدینه والا خلکو دا خبره واورئ ما اسرع ما احدثتم اے خلکو تاسو څومره زر د حالات بدل کړ په دې حالاتو کې مو څومره زر هغه بدلون راوستل د ګناهونو په وجه باندې تاسو ګوره ګناه کړی دا او تاسو